عزیزانو 13 جمعه باندې د ادریس علیه السلام بیان استاسو په مخ هغه کې دوه خبرې ما استاسو مخ کې عرض کړې چې الله پاک ته دا تقاضا وکړه چې یا الله د زنکدن کتو می شوق دی چې بیا ستا یاد نورم په شوق کو نو الله پاک ورته زنکدن خودو او بیا را ژوندې کو. عزیزانو یو د خبرو دنیا ده او یو د قتلو دنیا ده. د زنکدن متعلق خو مونږه خبرې کوو کنه چې سخت دی او دا دی او دا دی او څومره سخت دی نو په ما او تاسو ټولو را روان دی. په خپله به وګورئ چې د انسان نه څه وخت کې ساه وځي په دغه وخت کې د ده څه حال حتی کې بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن لیدلی دی نو زه د هغې حال نشم ویلی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سا چې څه وخت کې قبض کېده او اسرائیل علیه السلام راغی نو اجازت یې وغوښتو. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې دا ستا د اختیار شی نه دی خپل کار شروع کوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سا مبارکه چې وه د بی بی عایشې په غېږ کې ختلې وه. دا د زنکدن نقشه د هغې چې وه هغه عایشې په خپله لیدلې وه. نو دا به وګورئ تاسو ټول ځکه چې سردار کونین صلی الله علیه وسلم خو هره خبره وحی ده حتی کې د هغه خوب چې دی هغه هم وحی ده. هغه فرمایي چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره د آخرت په منازلو کې قبر اولنی منزل دی او خاص کر بیا دا ړومبی شپه د قبر کې ده. الله دې امان راکړي. ابو بکر صدیق جو وفات کېده نو بی بی عایشې جړل ورته ویل بچیه ته ولې جاړې جړه خو ما ته پکار ده ته خو بیا هم ژوندی چا سره به کښېنې پام به دې غلط شي. جړه ما ته پکار ده چې داسې کور ته روان یم چې کور مې وړاندې لیدلی نه دی داسې پولیس به مې گرفتار کړي چې هغې مې وړاندې لیدلي نه دي داسې عدالت کې به مې پیشي کېږي چې هغه عدالت مې وړاندې لیدلی نه دی. نو جړه خو ما ته پکار ده ته ولې جا. نو عزیزانو دا منظر د سا قبضېدو ادریس علیه السلام وکتو او بیا جهنم هم وکتو. علما وایي چې دا جهنم اور داسې دی که د جهنم د اور د مثقال ذرې عمره یو سپڼ کې دی دنیا ته راشي نو د ځمکې په سر به هېڅ شی صحیح پاتې نشي. د ځمکې په سر دنیا به ټوله وسوځي یو هغه اور داسې او بیا د هغې غوندې اور دپاره الله وایي چې څه وخت کې جهنمیان ور واچولی شي نو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. په دې جهنم به سر هم کېښوی شي سر به یې بند شي چې د دې دا تپش بارونه دي. الله دې امان راکړي. الله دې امان راکړي د خپل حبیب په خاطر. نو عزیزانو دا منظر هم ادریس علیه السلام وکړ بیا تقاضا وکړه چې اوس مې جنت راته وښایه چې دا شوق مې نور زیات شي. نو عزیزانو جبرائیل علیه السلام یې ورسره کړو او جنت ته یې بوت. په جنت کې ښه وګرځېدو
اوس جنت څنګه ځای دی نو مونږ او تاسو خاصه برای نام د خپل خبرې دي څوک مړ شي وي خدای ته واړه جنت ورکړي دا ورکړي تاسو ارتو پړتو ولې لګي ته واړه جنت ورکړي ځکه چې د ملک ټیپر کړي ایمان د حضرت عمر پیدا کړي اته واړه جنت هوسکه د حضرت عمر ایمان پیدا کړي چې هغه به وی چې یا الله لا علی ولا علی خدا جنتونه مې نه دي پکار او چې صرف دومره مهرباني وکړي چې سره ته ونه وي چې خالی پرې مې دي دا الله په عظیم قوت او قهر او غضب باندې به چې څو وخت کې د عمر نظر نو دا الفاظ به وي چې یا الله اسم نه دي پکار خو چې سره ته ونه وي خالی پرې مې یو صحابي هغه به دعا کوله یا الله په جنت کې خي طرف ته غسپینه مانای چې دا هغه مال راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا الله بندا خي طرف ته سپینه مانای موایا دا وای چې خدای جنت ته می خالی ورنه نه باسي دا نه نوته خبره ګرانه ده نه نوځي خو بیا سستا دي عزیزانو حدیث کې راځي چې د جنت یو کمره به عرضها 60 میلا پلنواله به 80 میلای او کمره به د ملغلره جوړي نو چې د یوې کمرې پلنواله 80 میلای اندازه کوي چې اوګدواله به نو دا دعا کوي چې یا الله زکه چا بے نیاز ده ابے پروا ده ارس بدی کړي منځونه بدیم کړي روزي بدیم نیولي حجونه بدیم کړي دغه بده ډېرې والی یو خبره به ارس په مخ ضروري وي بدامه ضروري شته او جهنم ته روان مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی اس پته نه لګي چې دا الله رضا په څه شي کې ده اس پته نه لګي رمضان یو شاعر تیر شوی دی هغه به وی چې پته نه لګي عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد صنم عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد صنم خدای په خبر شه چې د یار مینا بچا سره چې د الله منظور نظر څوک دی نو چې مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی نو عزیزانو فخر او غرور به په یو عبادت هم نه کوي په یو عبادت به هم نه کوي نه به په منځونو کې نه به په حجونو کې نه به په زکاتونو کې یو عبادت به غرور نه یو سړی دی د دنیا پلیت او مردار خدای ته چرې سر نه دی ټیټ کړی په لار روان دی او په یو کاغذ بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی آی روچت کو کاغذ او صفائی کو صفی کو او پاک ځای کې کیو چې زما د الله نامه داسې بې عزته پرته وه په ځمکه دا وخت بزرګو هغه ته په زړه کې القا وشوه چې ده ته ووایه چې تا زما نامه د خاورو نه پاکه کړه ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړه جنت ته به دې لېږم بې نیاز او بې پروایي دې ته وایي چې هېڅ پته نه لګي چې الله ته مقبول څه شی دی د دې وجې نه به هرې نیکۍ ته ورته غاړه وځي هرې نیکۍ وړه نه وړه نیکي به سپکه نه ګڼې کېدای شي چې د خدای رضا په دي جومات ته چې راننوځئ ځان نه به اورنګزیب او شاهجهان نه جوړوئ چې شاه صاحب جومات ته راغی یا خان جومات ته راغی
نواب صاحب جمعات ته راغی نه په دې پورو چې خپه کېدې او راننوځې نو دا تصور به کې چې زه مجرم یم او خدای ته پیشای ته راننوتم خدای سره مې پیشي ده دا لاسونه چې تاسو داسې تړئ د دې مثال څه دی دات کړی دي دات کړی دي یا الله پات کړو مې ځان بند کړو او تا ته ودرېږه بیا چې منځو کې نو غلی به روان شي یا الله پیشي مې وکړه پته نه لګي چې قبوله دې م کړه وکړه تاسو دا بعضې شیخان چې یي په جومات کې هم ځان نه د شیخ فولاد بابا زوی جوړ کړی پلانیه داسې شو پلانیه داسې شو پلانیه داسې شو یا کدی جنازه کې تاسو وګورئ که هلته دنیا به ولاړې صفونه اوده کوي او نیخ کوي او اوه کوي او اته کوي هغه ورځ مې یو داسې نیغ وویلو ما سړیتوب سړي بچی خو نه یې کړی زمونږ خپې ستړی شوې په ولاړې باندې دده کوي اته کوي نه کوي دا ورک شه په دغه وخت کې به ځان نه د قلقلا خان زوی جوړ کړي جومات ته چې راننوځئ ټیټ سر به راننوځئ او غلي به کېنئ یا الله پیشي مې ده دنیا کې خو به ستاسو پیشۍ شوي دا مجسټریټان په دې کچرو کې چې ناست دا څه شي دا څه دي ته چې ورننوځې داسې به ورننوځې چې مجسټریټ ته یا سیشن جج ته ورننه به وځئ داسې داسې هلته چې ننوځې داسې به روان تاڼې ته چې ورشي خان ناست دي ته به داسې ورشه سر ټیټ به دې نیولې یو ورننه به دلته د خدای عدالت ته راننوتې قلقلا خان زوی ځان نه جوړ کړی نه ټیټ سر راننوځه اوس به ته په دې مانځه کې خدای ته درخواست پیش کړې چې اهدنا الصراط المستقیم خدای درخواست کو چې ما ته سمه لار وښایه کومه سمه لار صراط الذین انعمت علیهم دا هغه خلقو لار راته وښایه چې تا پې انعام کړی چې پیغمبران اولیاء صدیقین صلحاء صالحین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا الله چې په چا تا غضب کړی د هغې د لارې نه مې وساتې دا تاسو په هر مونځ کې خدای ته درخواست کوئ نو هر وخت ټیټ سر اوسئ هر وخت کینی داسې د هلاکت او د داسې تباهۍ طرف ته روان یئ چې عمر نه به م جړا څوک نشي ټینګولی عمر په دې قبر کې به عمر نه ستا جړا څوک نشي رسارولی نو د دې وجې نه غرور عنوان دا ځان نه وباسئ مونږ هېڅ شی اوس تاسو په دې ملک کې وګورئ چې ځان ته سوئ خو چې ترک شي په دې ځای کې بس وغورځي ډاکټر را خبرېږي ساتي وتي څه چلې شو لکه پلانې مړ شوی هارډ فیل نن د هارډ فیل اور په ټوله دنیا لګېدلی دی الله د توبې او د کلمې توفیق هم نه ورکوي ترک سره تیسا وباسي نو عزیزانو ادریس علیه السلام چې څه وخت کې جنت ته نه ایستو دننه کېناست چې وخت تیر شو جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې راوځه که نه چې ځو هغه ورته ویل نه وځم ولې نه وځې ویل ما سره فیصله وکړه څه فیصله در سره وکړه یا الله دا خو ما نه ایستو اوس راوځي نه الله ویل فیصله ورسره وکړه ادریس علیه السلام ورته وایي چې څه دلیل دی در سره چې نه راوځي وی دا الله قانون دا دی یو ځل جنت ته زه څوک نه باسم نو وما هم بمخرجین عنها د جنت نه به بیا څوک نشي ویستی داسې طاقت نشته چې د جنت نه وباسي نو الله زه رانه ایستی ما جبرائیل ته وایي ته څوک چې ته به ما وباسې یا الله دی خو داسې وایي الله ورته دلیل ووایه ته یعنې ادریس علیه السلام شریعت وګټله
په جبرائیل ته راغی او ادریس علیه السلام جنت کې. زما عزیزانو د الله په مقبول بندگانو کې تاسې خلک هم تېر شوي. یا الله د زنکدن خواری راته په ژوند وښایه او بیا یا الله جهنم راته په ژوند وښایه او یا الله بیا جنت راته په ژوند وښایه. نو چې دوه تکلیفه پې تېر کړه او دریم راحت ته یې ننویستو، الله ورته زه په ژوند جنت ته ننوځم. نو عزیزانو الله دې په مونږ فضل وکړي، کرم او مهرباني دې وکړي. نن په ټول ملک د بېدینۍ اور لګېدلی دی، په ټول ملک د الله نه په بغاوت اور لګېدلی دی په ټول ملک باندې. ښځې او نر، واړه او زاړه، ټول د الله نه باغیان. هېڅ پته نه لګي چې په یو سکند کې الله دا ټول ملک په بله واړوي. خدای سره خدا طاقت شته که نه؟ خدای سره خدا قوت شته که نه؟ نن د ښځو حال وګورئ په ملک کې، پناه په خدای. نو الله دې ټول ملک ته هدایت د نیکۍ، وړو زړو ته دې الله هدایت د نیکۍ. نو عزیزانو د هلاکت او د عمر له د جړا ورځې په موږ ټولو را روانې دي. وړاندې نه ورته سوچ وکئ او هرې نیکۍ ته ورته غاړه وځئ. پته نه لګي چې د الله رضا په څه شي کې